زه تاسو ته قرآن یو آیه پیش کړم یقینا دلچسپه دی. قرآن یوې کې پروردګار عالم یې که نه څه بلا ته یعنې مشکلاتو ته بلای حسن نه ویلي شوي دي. یعنی مطلب دا څه مؤمنانو دپاره کوم کسان څه مضبوطو اعصابو مالکان دي هغوی ته دغه تکلیفونه مشکلات داسې دي چې بهتره دي. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. سوره انفال 17 نمبر 1 کې پروردګار عالم تاسو مشرکانو په مقابله کې مطلب دا چې مقابله نه دی کړې، مطلب یو قسم ته دا پروردګار عالم اوس تاسو سره مطلب تعاون مرسته کړې ده دا گذرونه پروردگار طرف نو بیارست پروردگار رو دید ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا. پروردگار عالم مؤمنان بلای حسن سر رو برو کنی، یعنی سکون تکلیف مشکلات مؤمنان رو باندې رسی کنه هغه مؤمن لپاره بهتر دی، هغه مؤمن استعداد لپاره بهتر دی، هغه مؤمن شکوفا کوي کنه. یا یو قانونی کلی طور سعی دیگه که پروردگار عالم میگه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سوره عنکبوت 2 نمبر آیه پروردگار عالم میگه تاسو ګمان نه کوئ چې خدای به تاسو نه امتحان ونه کړي، ازمایش کې به مو ونه چي. پروردگار عالم میگه دا ضرور کیږي، صرف ایمان لپاره مؤمن شوله ته دا وایي چې زه مؤمن یم دا کافی نه دی. زبانی امتحان پریکټیکل لایف کې د امتحان شي مشکلاتو سره روبرو شي او دا مشکلاتو ته هار ونه مانی، دا مشکلاتو په مقابله کې تسلیم نشي، دا په مشکلاتو په مقابله کې مایوس نشي. یا یو بل کې پروردگار عالم وقطعناهم فی الارض ومن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. پروردگار عالم سمو زمکه باندې دا مطلب پراکنده کړل، ځنه صالح او ځنه غیر صالح کنه او خوالی صاحب بدوالی صاحب دوی امتحان کړی دی. مطلب دا څه امتحان دوا قسم ته دی، ځنه کسانو ته مطلب دا چې خدای که سہولیات ورکړي دا یو امتحان دی، که چیرې د نووخي سہولیات دا یو امتحان دی. اخیری روایت اوس خدمت کې عرض کوم، ډېر زحمت درنه کوم. سوره آل عمران کې 142 نمبر آیه کې پروردگار عالم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تاسو ګمان دا کوئ چې تاسو بس صرف ایمان داوا وکوي، مسلمانې شیطوب داوا وکوي، تاسو بهشت ته داخليږئ نه داخليدای نه شو برا پوری سو پرې پروردگار تاسو کې مجاهدین او صابرین معلوم نوي کړي. مطلب دا مصیبات به مجاهد ماغه کسان دي چې هغه یعنی قتال کوي، جهاد کوي، تکلیف کوي کنه. خلاصه دا مشکلات مسائل مصائب دا انسان زندگی حصہ ده، قانون الهی ده، دا سنت الهی ده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. ای خدای سنت نه بدلیږي، اٹل حقیقت ده، انارو کې نشته ده. ٹھیک شو؟ مطلب دا چې داغه هر یو کس ته هر یو قوم ته داغه تکلیفونه رسیږي. لکه څنګه مخکې امتو امتحانات شوي دي، ایمو امت امتحانونه غنا ساخت دي، نو دا تکلیفونه دا مسائل مشکلات انسان په کار دی فیس کی او انسان مایوس نشي، انسان پر امید وي چې تیاره شپه هر څومره اوږده شي کنه سبا لري.